مفسرین هغه وایي چې دلته الله تعالی چې کومه شی دون اغستی دی نو هغه مال او نفسونه یې اغستی دي. دا نفسونه دو پیدا کړي دي، دا مال دوله چې دی نو دو پیدا کړی دی، دا هم الله ورکړی دی او جنت هم دی الله دی. د دې وجه نه یو شاعر وایي وی جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ته ټوکړې ټوکړې شه، تاله دا بدن چا را کړی؟ ته ټول مال چې دی نو هغه خرج کړه، دا مال تاله چا چې دی نو را کړی؟ نو جنت هم دی الله دی او دا نفس او مال دا هم دی الله دی. الله یو معامله هغه وکړه. تفسیر قرطبي دې ځای کې لیکي چې دا خو د مؤمنانو سره خبره شوه چې هغه مکلف دي، لیکن د دې ماشومانو به څه حال دی؟ د مسلمانانو دا ماشومان چې دي هغه لیکلي چې دا عقد او دا معاهده دا د ماشومانو سره هم شوې ده. ستا د نه چې پیدا شو کوم جات کې نو هغه سره هم یې دقه چې دی نو معامله ده. الله تعالی د هغه نفس او د هغه مال هغه یې اغستی دی، نو هغه خو اوس قتال نشي کولی، هغه خو جنگ نشي کولی، نو د هغه ازمایش په پسې شي کېږي. نو تفسیر قرطبي لیکي هغه په دې مصایبو کې په دې وړو باندې مرضونه راځي. وړو باندې څو مرضونه، دا پخوله ده، دا چې دی نو دغه جانګره ده، دا پلانکی دی، دا دغه بیا د دو تاسو کتلي د دو څو سخت چې دی نو هغه مرضي. نو اوس د دو امتحانات لکه د بالغینو او د مکلفینو امتحانات په قتال کې دی، په جهاد کې دی، د دو په دې مصائب او په دې تکالیفو په دو باندې دا تکالیف راځي، دا مصائب راځي. نو اوس هغه ځای کې چې امتحان هغه کې کامیاب شي نو مؤمنانو له خو اجر میلاویږي، دولس شی میلاویږي. نو تفسیر قرطبي لیکي چې د دو مور پلار له میلاویږي. کوم تکلیفونه چې د اولاد ته میلاویږي د بیماری او د دردونو او د جانګرو او د پخولو دا، نو د دو مور پلار صبر کوي، تکلیف برداشت کوي، خرچې چې دی نو کوي، الله دوله اجر ورکوي. او بیا وایي که په دغه تکلیف کې دا ماشوم مړ شو نو هغه الله ته چې دی نو پته ده چې دله بیا اخرت کې څه شی چې دی نو هغه ورکوي. دا معامله لکه څنګه چې غټو سره ده نو دا وړو سره هم دا معامله هغه ده. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده او قرآن کې هم الله فرمایي والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. مسلمانان دا چې جنت ته ځي د دو دا ماشومان به هم ځي، خو دو چې جنت ته ځي نو دا د دو دپاره درجه ده او ماشومان دا مصاب نه دي، د دو دپاره دا مکلف چې دی نو نه دي. خو د دې مشرانو د خوشحالولو دپاره الله تعالی هغه دوله دغه ورکوي، جنت کې ځای هغه ورکوي. دو به دا خپل ماشومان دا به دو ویني، د دو نه مخکې وروستو منډې به وایي. بیا دغه ځای کې الله پیږي دا ټول واړه دا خو زه مړه شله، نو اوس ته کم وړوکي له چې الله تعالی کم حیثیت ورکوي، کم اجر ورکوي، نو دا په هغه ځای کې به پته چې دی نو هغه لګي د هغې الله ته اندازه ده چې دله څه شی هغه ورکوي. نو الله تبارک وتعالی هغه دومره هغه مهربانه دی چې جان یې هم راکړ دی، مال یې هم راکړ دی او بیا یې رانه اغستی دی او داسې هم نه دی اغستی لکه تاسو چې د کنډري نه ځمکه واخلئ یا کوټه چې دی نو واخلئ. بدل ورکوي او بهتر بدل ورکوي. او دغه ماشومانو باندې چې دا مرضونه راځي دو سره هم د الله دغه معاهده ده او د دو کار هغه توره وول نه دي، دا د 2 کالو دی بس توره چې دی نو هغه ووایي. د ده کار هغه دغه تکلیف برداشت کول، د دردونه مصایب چې دی نو برداشت کول، او اجر هغه به مور او پلار ته میلاویږي. ځکه چې کور کې بچی چې دی نو دغه وي بې ارامه وي نو مور او پلار دی هغو هېڅ حال چې دی نو نه هغو هېڅ کله نه هغو له خوب راځي نه هغو په دغه نو اوس که هغې کې هغه وفات شو نو هغه له الله تعالی چې جنت کې ورکوي هغه به وله ورکوي، خو مور او پلار چې صبر چې دی نو کوي اجر هغه دوله میلاویږي.
دا کم حدیث چې تاسو په مخ کې ما د هغې یو ټوکړه تلاوت کړه، نبی علیہ السلام فرمایي کل یغدو، دا سبا پار چا باندې راځي. نن سبا په مونږ تېر وته، سبا چې څوک ژوندی هغه باندې به راشي، بله ورځ که څوک ژوندی په هغه باندې به راشي. کل یغدو، نبی علیہ السلام وایي په هر سړي باندې سبا کېږي، سار پرې راځي. نو د باندې دا سار څنګه چې دی نو راځي. فبایع نفسه، دا بازار ته چې دی نو چې دا د دنیا بازار دی. هغه پخوا به دی، اوس خو لکه خلک نور څه وایي، پخوا به دی وړو هغو به د مشرانو نه څه نعتونه چې دی نه اورېدي وو، هغه نعتونه به یې چې دی نه هغه زوتول، مونږ واړه دا نعتونه به چې دی نو هغه مشرانو نه واورېدله زوتول به. نو وی به د دنیا ګرم بازار دی، که سودا کې نن دی وار دی، مخکې ځای د سودا نشته. دا به پخواني خلقو دا نظم هغه به وی وړو به چې دی نو دا په کوڅو کې چې دی نو زوتاو. نو دا نبی علیہ السلام د دې ټوکړې د هغې دغه شاعر دا معنا چې دی نو کړله. نو دا بازار د دنیا ولګي چې سار شه. نو فبایع نفسه، نبی علیہ السلام وایي چې د خپل ځان بازار ته بوسي، لکه څنګه چې منډۍ ولګي او خلق مال چې دی نو هغه منډۍ هغې ته ووسي. نو تاسو لیدل دي چې په دغه منډۍ کې څوک ډېره فایده وکړي، یو شی به یې په سل اخیستي یا په زر به یې خرڅ کړي، او کله به داسې چې دی نو نقصان وکړي چې یو شی به یې په زر چې دی نو اخیستي یا په سل به یې چې دی نو ورکړي. خبره به پکې داسې جوړه شوي چې نقصان هغه به چې دی نو وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي فموتقها او موبقها، یا خدا نفس خپل چې دی نو هغه ازادۍ، دا به چې دی نو آزاد کړي د دوزخ نه، د الله د پکړ نه. او موبقها، یا به چې دی نو دوزخ کې هغې کې به چې دی نو هغه هلاک کړي. دا معامله دا هر سهار کېږي. حدیث پاک کې راځي چې کله سهار شي نو دا د انسان دا څه اندامونه چې دي دا د ژبې ته داسې د خپل طاقت مناسب محنت کوي چې ګوره که ته سم یې نو موږ به سم یو، او که ته خراب یې نو موږ به ټکولی کېږو. دا زړه ګورې بادشاه دی ښه، دی د بغیر د الله نه دی چې دا د چا په زړه کې پروت دی، په سینه کې پروت دی، دی د ده کنټرول کې هم نه دی. زړه د چا کنټرول کې نه دی بغیر د الله نه. والله یحول بین المرء و قلبی یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. د دې اختیار الله تعالی انسان هغه له نه دی ورکړی، دا اختیار ځان څخه هغه ایښی دی. لیکن دا ژبه دې له دا اختیار ورکړی دی چې دا په زړه باندې چې دی نو زوروره ده. ستا زړه به یو خبره نه مني، ته به دا نه منې چې دې سړي ته کنځل وکړم، ته به دا نه منې چې د دې سړي غیبت وکړم، ته به دا نه منې چې زه چې دی نو د باندې بهتان ولګوم، خو ژبه به اړم، زړه به دې چې دی نو نه مني، لیکن ژبه به دې هغه چې دی نو اړمي. نو دا یو داسې شی دی چې دا په دې زړه باندې هم چې دی نو زورور دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورځ داسې ژبه یې خپله نیول دا راکاږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یا هر چا چې ولیده نو ورته دا څه کوي، نو هغه وی دی خو هلاکت کې وغورځولو که نه، سره د دې نه د حضرت ابوبکر د هغه کوم اجر چې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حضرت عمر او د حضرت ابوبکر لږ تلخ کلامي وشوه. نبی علیہ السلام په خبره باندې خفه شه او دومره وقارېده، وی تاسو ټولو هر یو زما تکذیب چې دی نو کړی د خپل وخت مطابق، او دې سړي زما یوه خبره چې دی نو په اولې ورځې چې دی نو هغه منله. او نبی علیہ السلام دا هم وفرمیل چې ما سره چا څه ښه کړي ما د هغې بدل ورکړی دی، ولې یو د حضرت ابوبکر د ده بدل هغه مې نه دی ورکړی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ورځ زه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې چې دی نو ناست وو او دا فضا ډېره صفا وه، نو دا ستوري ډېر زیات چې دی نو روښانه و، او د اسمان بالکل داسې چې دی نو د ستورو نه ډک و. ما نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو
چې یا رسول الله دومره څوک به په دې الله تعالی په دې مخلوق کې وي چې دغه دومره نه کوي. وایي زما خیال دا و چې نبي علیه السلام به وایي چې او که نه د ابوبکر، نبي علیه السلام یو که نه د عمر دغومته نیکۍ دي. مال هغه خبرې زور رک وی ما وی یا رسول الله د ابوبکر هغه قربانۍ څه شو، د هغه هجرت، د هغه جهادونه هغه څه شو. نبی علیه السلام یې هغه خو د دې نه زیات دي، حتی د چې څه ښکاري هغه د دې نه زیات دي. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ووایي چې د جنت 8 دروازې دي او پلانکې عمل چې کړی هغه به په دې دروازې ځي، پلانکې عمل یې کړی هغه به په دې دروازې ځي، پلانکې عمل چې کړی هغه به په دې دروازې ځي. حضرت ابوبکر تپوس وکړو، یا رسول الله دا خو ټیک ده چې په کوم عمل یې کړی دی هغې دپاره جدا دروازه ده او په هغې دروازه هغې باندې دی ځي، لیکن داسې څوک به وموي چې دا د جنت 8 دروازې دا ورته کولاوي او په کومې چې دی ځي نو رکاوټ نشته چې نه ستا هغه دروازه ده. نبي علیه السلام یو که نه داسې به وموي او زه امید کوم چې هغه به ته په هغې کسانو نه به ته. نو ګوره دا حضرت ابوبکر دی جبه یې نیوله راښکله مونږ چې سهار شي تر ماښامه پورې زمونږ ژبه په تعلیم نه لګي. دا سوچ چې دی نو نه کوو چې دا خبره زه د خولې نه وباسم دا چېرته غیبت دی. غیبت هغې ته وایي چې سړی کېږي او که نه دا بهتان دی، تهمت دی. بهتان او تهمت هغې ته وایي چې هغه کې نه په حجرو کې مونږ ناست یو، په دکانونو کې ناست یو، محفلو کې ګاډو کې مشغولیږو، یو سړی به موضوع کو بس چې څه رانه چې دی نو کېږي او څه راته هغه پلانکي د پلانکي متعلق دا ویلي وه، پلانکي د پلانکي متعلق دا ویلي وه، د پلانکي داسې چې دی نه ویلي وه، هغه پردی خبرې هغه به ذکر کوو او دا زموږ په عملنامو کې هغه به جمع کېږي. نو دې وجې نه دا ژبه دا په کنټرول کې ساتئ. الله تعالی فرمایي ویل لکل همزة لمزة، هلاکت دی هر هغه سړي له چې مخامخ سړي له پیغور ورکوي چې د پلانکي زویه او په شیشه هغه چې د غیبت کوي چې دی خو داسې دی، دی خو داسې دی، دی داسې دی. الله تعالی وایي دغې خلقو دپاره هغه چې دی نو ویل دی. ویل دا په دغې کې دوزخ کې یو کنده ده او ټول دوزخ د هغې نه چې دی نو پناه هغه غواړي. دغه پیغورونه چې خلقو له ورکوي او دغه بهتانونه او تهمتونه دا چې په خلقو باندې پیشه چې دی نو لګوي دا به په هغه ځای کې تاسو ته څو ځله ما ویلي چې دا الیکشن چې راشي دې کې خلق د دنیا بهتانونه په مخالف باندې د دنیا چې دی نو تهمتونه هغه به لګوي. ما څو ځله تاسو ته چې دی نو ویلي چې یو سړی هغه د خوښ دی نو دقم ته وایه چې دې سړي له ووټ ورکومه دی مې خوښ دی، د بل سړي نوم مه اخله چې دی داسې دی، دی داسې دی. ما خپل متعلقو ما خپلو ملګرو ته هغه بار بار ویلي چې د جمعیت منشور او د علماو منشور هغه خلقو ته پیش کوئ. زه په خپله د یو سړی نه نشانه کومه چې د ده پلار داسې ظلمونه کړي، ولې ما ته دا خانان نه دي معلوم. دا موږ سره چې مقابله کې سیاست کې د دو ماضي یا د دو چې دی نو حالات هغه موږ ته نه دي معلوم. دا تاسو وګورئ چې کومو خلقو د قومي اسمبلی هغه الیکشن ما سره کړی ما ته ثبوت کوي چې تا په یو دغې کې چې دی نو پروګرام کې تا په پلان کې ویلي چې د نیکه داسې وه، د پلار داسې وه، دی داسې وه، دی داسې کوي. خپل یو منشور به پیش کوو چې دا د علماو د هغو یو میشن دی. بیا تاسو دا ووټ هغه چې دی نو جمعیت له چې دی نو ورکوئ، علماو له ورکوئ. د دې وجې نه چې بار دنیا ګوري چې د دې حلقې نه څو ووټ راغی. زه د لندن ته تللی وم، هلته کې ښه سیاسي خلق ما نه راچاپېره شو. ما ته یې ویې دا تاسو دومره میلیون ماریچونه وکړله، ازادي ماریچونه چې دی نو وکړه، نو د پاکستان کې اسلام ولې نه راځي؟ هغو ته ما ویې تاسو ته پته ده پاکستان کې 100 آبادي ده 20-22 کروڑ. ما یې درته پته ده چې 100 ووټ هغه چې دی نو استعمال شوی دی دا ورته نه وه پته. ما یې 8.5 کروڑه ووټ هغه چې دی نو استعمال شوی دی. ما یې دا درته پته ده چې په دې 8.5 کروڑه کې
دې کې علماو څو ووټ اخیستی دی. ما جمعیت علما اسلام د MMA د پلیټ فارم نه 24 लाख ووټ چې دی نو اخیستی دی، یا زیات نه زیات 25 پورې، 24 نه 25 پورې. ما لبیک والاو هغو د 21 نه 23 پورې، دا ټول چې راجمع کړي نو 153-54 लाख جوړېږي. نو ما 8 کروړه په یوې غاړه دي او دا نیم کروړ چې دی نو په بلې غاړه دي، هغه نیم بریلیان دي، نیم چې دی د هغې د خدای خبر دی چا راوښکي دي دې میدان ته. نو ما یې په 8 کروړو او په 9 کروړو ووټرانو کې ته چې دی نو په 25 लाख باندې ملک اسلام نافظ کوي. د علما چې هغه ځای کې هغه یي هغو چې وایي دا خبره ناجایز ده دا مه کوئ، دغوم ته د علماو دې سره ستاسو غاړه هم خلاصېږي. ستاسو د طرف نه به چې په اسمبلی کې دا خبره وشوه ستاسو د پوره حلقې غاړه خلاصېده. نن هغه بټګرام دی چې خلق وایي دا مذهبي خلق دی، دا داسې دی، دا داسې دی. اول چې دی نو د فسق او د فجور په بل باندې هغه ستاسو یمینې چې دی نو دستخط کوي، ځکه هغه پارلماني سیکرټري دی، یوازې ممبر نه دی، دغه حیثیت وزیر دی. نو آخر دی الله مخې له چې دی نو تللی دي، دا ژبې هم په کنټرول کې ساتئ، چا باندې الزامونه مه لګوئ، بهتانونه مه لګوئ. په حجرو کې هغه مشغولاګانې مه کوئ، په کورونو کې هغه د چا خپله خبره کوئ، خپل ذات سره کوئ. الله دې موږ ټولو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.